أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سورة الحجرات 6 نمبر آیات. د 6 نمبر کې د معاشري د اصلاح لپاره او د مسلمانانو اتفاق به حال صادرو لپاره 3 نمبر ادب ذکر کیږي او د 3 امر مصلحه یا 3 نمبر ادب خلاصه ده چې معاشره کې کړه تاسو ته یو کس خبر راوړل چا متعلق د چا د حقوقو متعلق د چا د نفس متعلق چې باغې کې تحقیق ضروری ان چا بالک یا حق ثابت کیږي یا حق ضایع کیږي د سی اموري نو تاسو دې کس په خپل باندې یقین مکوئ فتبینوا بلکې په خپل تحقیق وکړئ. فاسق هغه کس ته ویل کېږي چې ظاهرا په دې کې د اسلام خلاف غلطیاں موجودي هغه د جمع د منځ پابند نه دروغ وای دروغي مشوري ښکارا باندې ګیره خړی دغه شان د کې نور د جرایم چې هغه نه معاشره خبره چې دا جرایم پکې دا جرایم پرې دي نه کوي نو په اسلام کې ښکارا ګناونه کول لا پسه نو کله چې فاسق کس تاسو خبر راوړل نو تاسو خبر مانی یقین مکوئ فتبینوا په خپل باندې تحقیق کوئ او تحقیق هغه وخت کوي ان تصيبوا قوما بجهاله چې تاسو ورون رسې کې یقوم ته پناپوي سره یقوم باندې پناپوي سره حمله وکړي چې ګنده رښتیا مجرم دی هغه مجرم نه وتصبحوا نو تاسو به وګرځي علامه فعلتم نادمین هغه کارونه باندې چې تاسو کړی دي په خیمانه اوله په جذبه کې راشي ورانه به وکړي چې به خبره هم یقین کړی او اوس زمانہ بعد پته ولګي چې دا خو درو خبره د سينوا بیا په خیمانه یې نو هغه نه خدای د اول تحقیقات وکړي. لدی آیات مبارکه مفسرین لیکل امام ابن کثیر رحمه الله لیکلی دي د مسند احمد په حواله سره چې نبی رسول الله زمانہ کې یو صحابي چې حارث بن زرار نوم دی یو مشهور صحابي دی بني مستلق قبیله سره تعلق او دا هغه صحابي د جردی و لور د جویریر رضی الله عنها د نبی رسول الله بیبيانو کې د مؤمنانو مور ده او در هغه زنانه پلار دی دا هغه نبی رسول الله خواته او نبی رسول الله ته سره خبرې اترې وکړلې او د خبره اترو ملاقات نه بعد نبی رسول الله ته د ایمان ترغیب ورکړ زکات ورکول حکم یې وته وکړو د ارث قبول کړل ایمان نه راوړو او زکات قبول کو ویل چې بس دې زګین نه بزلال شم خپل قبيله ته اول به سرداران نه جمع کوم داغوي څخه خبر ورکم د اسلام په حواله سره زکات په حواله سره او داغینه بعد باقي خلکو څخه خبره کوو کدی خلکو زما خبره ومنله زبد زکات راغون کم او نبی عليه السلام له یو تاریخ ورکړ چې پلانې میاش پلان کې تاریخ کې به یو قاصد راولېږي هغه زکات چې مار دوی نه را جمع کړي زبته ته حواله کړ نبی عليه السلام ته بس ټیک ته صحیح ده بس د چې کله قبيله دراغ خپل سرداران را جمع کړل او یو میټینګ وشو شورا وشوله او دی حارث بن زرار رضی الله عنه اسلام په حواله سره نبی عليه السلام په حواله سره تفصیلی خبره وکړه او دی خلکو بشری کې باندې اسلام قبول مسلمانانو بیا ته حارث بن زرار رضی الله عنه زکات متعلق خبره وکړه خلکو ول دام ټیک د الله حکم دی بیخ صحیح دی مونږ قبول لې زکات راجم او د حارث بن زرار سره په تور د امانت باندې کی خودل شي لیکن دی انتظار کا چې هغه مقرر تاریخ باندې مقاصد راشي د بوته حواله کیږي چې باغ ټیم باندې قاصد رانغه چې قاصد رانغه نو حارث بن زرار رضی الله عنه فرمایي چې ما سوچ وکړ چې نبی عليه السلام زمانه په سکار په خپه شوی دی ځکه نبی عليه السلام د خپل وادي پابند او د خپل وادي پابندۍ باوجود هغه تاریخ وخت کس رانغه د سه معلومه چې نبی عليه السلام خپه شوی دی نو سحر چې دی را پاسې نو اول منځنه بعد سرداران نه جمع د بری مسترق قبیله سردارانو سره خبره وکړه چې د زما شکونه پړه کې راولل شوې دي یو جرګه جوړو د نبی عليه السلام خواته زو چې قاصد ولې رانغه او زمونږ په سبان دي خپي بل درته کې مقرر تاریخ باندې نبی عليه السلام قاصد لګلې وو او ولید بن عقبه رضی الله عنه بنوم یو صحابي دی لګلې دی د دې ولید بن عقبه او د بني تمیم قبیله منځ کې مخکې دښمنۍ تیری شوې دي او دنه خطر دا و چې بني مسترق قبیله به دې مړ کی دیو زګینه پورې لاړو په ذهن کې سوچ وکړ چې کزه ورشم او خلکو ته هم زکات او هغه دښمنی زما په خواني دښمنی د خلکو ته وریادش بس استمه مرګ زکات په پاتې شي په ځای باندې ما به مړ کی نو سره به ځان وژنم واپس بنارش واپس
زنه روایتو کې دا هم د چې کله مقرر تاریخ راغې او د قاصد راتللو ورځ را ورسېدل نو د قبيلې سرداران مشران راوتل استقبال د پاره چې د نبی عليه السلام قاصد برازي نو دیو د بلارو کوڅو کې خبر جماعت سره بګړنه سره وترېدل عادي ولید بن عقبه چې کله وکتل چې خلک راوته د بلارو کې ولاړل نو بازار کې شیطانی وسوسه تیرې شوې چې دا ما خلک د زموږ دښمنی و بس اسلام اسی داوی کړی و بس زما په انتظار باندې د ما وجه د سره سره ملاقات ونه کوي نه او بخامه سره نش اس دراو تختید او نبی علیہ السلام ته ویل چې پاکستان برته مرتد شوی دی زکات نه انکار کوي او زما د وجرو د پاره بیخي مشوره کړی و تیار ناس خو بس دراو تختیدم بچ خبره کې وسره نور مساله واچوله د سخونه و نبی علیہ السلام دا خبره واله د سخپش او خالد بن ولید رضی الله عنه راوخ ته تراشه او داغه سره مشوره به د مند وکړه چې تبا لاړ شي د قبيله سحر وختي به شپې به ځان ورسته او د شپې په اندازه ولګي چې د خلک مسلمانان دي کوڅه شي نه دي مسلمانان نه دي د اسلام د اندازې لګول نه بعد بس چربانګ تکدی مسلمانان نو واقع مرتد شي چربانګ ټیګ سحر ته نږدې په دې باندې ناصافي حمله وکړي خالد بن ولید رضی الله عنه د خپل لخر سره د مدینه منورې نه اوته روان شو بل طرف ته حارث بن زرار رضی الله عنه د بن مسترق قبیله سرداران را جمع کړي ځان سره او مدینه منورې ته روان دي نو د مدینه نه بهر د خالد بن ولید لخر او د حارث بن زرار د ملګرو ملاقات وشو حارث بن زرار رضی الله عنه تاسو کې چې چرته روان وي کومه قبیله ته میراده ده د ورته وجه هم تاسو قبیله ته میراده را پتا تاسو بس روان نه ویل ولی وجه صدا ولی وجه دار تاسو واپس مرتد شوی تاسو زکات نه انکار کړی دی او کم قاصد چې درغله تاسو داغه د مرګ لپاره بندوبست کړی دی حارث بن زرار رضی الله عنه ته فرمایل چې عجب خبره ده ما قاصد سره لیدل نه دی او موږ قاصد په انتظار او قاصد رانغه نو موږ هم شکو نه ولاړ نبی عليه السلام خاطر روان چې قاصد دی ول درونه لګو زموږ نه خوني خپه شوی موږ هم دغه خبره من نبی عليه السلام خاطر روان چې قاصد دی ول درونه لګو نو حارث بن زرار د خپل ملګرو سره مدینه ته راغی او د نور روایتونو د معلومیږي چې خالد بن ولید سره بن مسترق ځان ورسه ځکه نبی عليه السلام ورته ویلو اته ځان ورسه او د حارث بن زرار د نبی عليه السلام سره مخامخ شو د ملګرو سره نبی عليه السلام چې بده مانسترګ ولګي دین ورته ویل چې آیت تاسو رښتیا مرتد شوی وي د ورته ویل نه د سره نه مرتد شوی او تاسو زکات نه انکار کړی دی ویل سره هم نه دی کړی او تاسو د قاصد د وجلو منصبه کړی دی هغه ورته قاصد موږ سره لیدل نه د قسم وته کوټ قاصد موږ نه لیدل او خالد بن ولید په دې باندې مامور او چې تبزي اول ته معلومات کې د معلوماتو نه بعد واپس کیږي او که پارس کده خلک مرتد نو حمله په وکړه که مرتد نه بیا حمله په مکه خالد بن ولید چې کله ورسېد نو 15 کسان به تور د جاسوسي باندې پټ رولېګل چې د خلکو پټ معلومات وکړي د خلکو څه حالات دي دغه 15 کسان به د قبيله کې دنه پټ پټ وګرځي او اندازې ولګوله چې خلک ټول مسلمانان دي په اسلام باندې خلک دي د منصب پابندي اذان به کلو کې کیږي او د ارتداد په کې اس خبر هم نشته دی د هغه ځکه نه خالد بن ولید لخر واپس مدینه منوره ته راغی نو دې ځکه کې چې حارث بن زرار رضی الله عنه مدینه منوره کې موجود دی نبی علیہ السلام په خوا کې دی نبی علیہ السلام ته پوښتنه کوي او ورته وایي تاسو به مرتد شوي هغه ته موږ نه یو تاسو به زکات نه انکار کړی موږ نه دی کړی تاسو د قاصد د وجلو منصبه کړی دغه موږ نه دی کړی چې په دې منځ کې د آیات نازل شو او د حارث بن زرار رضی الله عنه پورا تایید نو الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذين امنوا احرق ساده ایمان راوړی دي ان جاءکم فاسق کراش تاسو ته فاسق سړی به نه به یو خبر باندې خبره تراو او دا کس مخکې نه دسه و چې شریر سړی و فاسق او ګناګار او د ګناونو په کې علامات موجود او د پښتو یو مطلب د کوم سړی د الله نه یریږي دغه نه به ځان ساتي او چې کوم د الله نه یریږي دغه نه مې یریږي دا ټیک نو فاسق چې خبر راوړي په تبین خطا تحقیق کوي ان تصيب قوما تاسو ونرسېږي یا قوم ته بجهالت په ناپوهي سره فتصبحون تاسو بیا وګرځيږي علامه فعلتم باغی کارونه باندې تاسو کړی دي نادمین په خیمانه بشي نو معاشري د اصلاح د پاره یو ضروری شرط شو خاص کر د حکمرانۍ طبقه د پاره د عام خلکو د پاره د خپل ولې کې د نه خلکو د پاره چې په هر خبر به تاسو یقین نه کوئ د کس ته وګورئ د سو او د چا متعلق چې خبر راوړل د هغه سره دښمنیان سپوزیشن کې دي اوران به سہالت کې دي د دې کس دښمنی یا څه اخو د خلاصه کې چې په خپل معنی د خلکو خیر خوا دي کې بدخواره ځینې سړی دغه مثال د ماري هغه چې نقصان نه کړي وخت پیناوړي بچا شیطانې نه کړي وخت پیناوړي نو د ټولو حالات په تحقیق کې دغه نه بعد بیا خپل فیصله کوي او کله څه ونه کین بس خپل کارونه باندې بیا په خیمانه شي
دې ذکر کې یو سوال موجود دی. سوال دا دی چې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې صحابه کرام چې کوم دي صحابه ټول عدول عادلان دي ثقه او نیکان خلک. دې ذکر کې دا یو صحابي چې کوم دی ولید بن عقبه نو دې ته قرآن فاسق ویل او فاسق نه بعد چې کوم دی د صحابه کرامو کې دی یو پیر قاصد هم ټاکل شوی دی. اوس خبره دا ده چې آیا به صحابه کرامو کې فاسقان موجود که نه موجود، د ګناه کبیره مرتکبین به کې موجود که موجود نه. دا یو سوال لري د اهل سنت والجماعت او د روافض او خوارج په کې کافي بحث نور پر کو سره بحث شته دي. په دې کې تفسیر روح المانی تحقیق دا دی چې صحابه کرام ټول عادلان دي او دا ټول چې کوم دین ثقه نیکان خلق. اوس دې خبره ته راځو چې فاسق پته ویل شوی دی نو د دې د عادلانو د نیکانو کېدل دا معنی نه ده چې دینه کبیره ګناونه نه کیږي. کبیره ګناونه ته کیږي شوی دي او د پیغمبرانو غونډه کې معصوم دوی نه دي او چې کله دې ګناه شوی د باغ ټیم کې سزا مستحق هم ګرځیدل دي. خو دې سره سره دا خلک دسیو چې په ګناه باندې پکله کېده نه ګناه نه به توبه استره پخېمانه کېدل به ګناه به پرې خودله او چې کله سړی ګناه وکي ګناه پرې نه د سیره کې ګناه چې د سره کړی نه. نو په دې وجه باندې د امام ابن تیمیه رحمه الله قول هم دغه شان کې چې صحابه کرام مبارک نبی الله تعالی فرمایي چې رضی الله عنهم الله رضی ناراضي دي او رضا د الله تعالی صفت قدیمه په خوانه لوی صفت قدیم صفت دي. الله تعالی د چا بارک د رضا اعلان چې کوي نو داغي معنی دی چې ګر دې کار د دې اکاس نظر عظیم کدی غلطي وکړه نو غلطي به دې غلطي چې د په خیمانه کې توبه به وباسه توبه ول قبول او بیا او راضي بتیا او خاتمه په ایمان باندې کیږي. د رضا معنی ده. نو د دې نه پته لګي چې د دې صحابه کرامو په توبه استري خپل کارو په خیمانه شوی ځکه د پیغمبر په محبل کې ناستو او دا خلک جنتی خلک دي نیکان خلک. په دې باندې بیا بحث کول اخوا ټیک کار نه دی.